ټول تحریک انصاف سو ملګري د وخت کې ما ویني ټول ته په جمع السلام علیکم. نن زما د پریس کانفرنس مطلب چې دا کوم حالات پارټۍ سره روان دي او خپل خلک مې چې کوم حالات جوړ کړي دي په پارټۍ کې دننه، نو نن ما ډېره ضروري دا وګڼل چې دا پریس کانفرنس ډېر ضروري دی ځکه چې د پی ټی آی چې کوم څومره ورکرز دي هغه هم ټول مایوسه دي. په دې فیسبوک باندې ګورم څوک څه وایي. زه ډومبې دا خبره کوم چې زموږ د پارټۍ چې کوم ګراف دی هغه کته نه ډېر بر روان دی او انشاءالله څومره چې ورکرز دي زموږ ټول متحد دي. خو صرف بدقسمتۍ دا دی چې یاره زموږ چې پروګرامز چې کوم زموږ به شمولیت به وي هغه نشته او نن او ټول خلک چې وزاره پراته دي مشران چې کوم قیادت دی په چاته کې د هغوی څه طرفه اکټیویټیز نشته، نو په دې وجه باندې زموږ ټول ورکرز چې دا لږ غوندې متاثره شوي دي او لږ غوندې خفګان لري. بل دا کوم زموږ یو ډېر دروند ملګری زموږ ډېر تکړه ملګری د پارټۍ حاجي ظفر چې کوم دی هغه پارټۍ نه ریزاین کړل، خو هغه اصل کې د قیادت نه د عمران خان نه یا نور پارټۍ کې د چا نه هېڅ ګیله شکوه نشته، نه چا نه خفه دی. صرف د فرد واحد نه د فضل خان نه هغه ګیله کوي او هغه چې دی نو هغه لږ په دغه بنیاد باندې هغه پارټۍ نه ریزاین وکړو. نو زه پی ټی آی ټول ورکر او حالانکه ما چې څومره فیسبوک باندې وکتل د پی ټی آی نومې ورکر دا واحد کس دی چې د پارټۍ نومې ورکر په دې باندې خفه دی او هر سړی دا ډیمانډ کوي چې یاره ظفر د پارټۍ ته واپس راشي او فضل خان د پارټۍ نه بار کړي او د پارټۍ نه هغه کړي. نو زه څومره زموږ پی ټی آی څومره ورکرز دي سبا به انشاءالله موږ په جرګه ورځو ظفر له 5 بجې به زه هلته ورځم. نو که زموږ څوک د پارټۍ کوم ملګري چې دي مشران ټول موږ سره رابطه هم کوو چې موږ ټول په جمع لاړ شو هغه ته کینو چې ستا جنګ چې دی دا د عمران خان سره یا د پی ټی آی سره نه د پی ټی آی ورکر سره دی، ستا جنګ چې د فضل سره دی او په څه وجه دی چې فضل پارټۍ ته ډېر غټ نقصان ورسول. په پارټۍ کې ګروپینګز هغه جوړ کړي دي، یو په یو ور اچوي بل په بل ور اچوي او د خپلې خوښې کسان پارټۍ ته رادننه کوي او پارټۍ کې ویم نه خو عهدې وله ورکوي. نو زه دغه خبره کوم چې یاره د دې شي خلاف چې موږ له راپاسېدل پکار دي. موږ ظفر ته دا و چې ته ولې میدان پرېږدې؟ دا جنګ خو زموږ ټول په شریکه جنګ دی، دا پارټي خو زموږ ټول په شریکه پارټي ده، دا یوازې فضل پارټي خو نه ده او د دې خلاف په موږ راپاسو. حالانکه که تاسو وګورئ په 40 کې په پارټۍ کې ټول زیاتې دا ما سره کېږي. ما سره زمانه چې ما ګوره صوبایي الیکشن کړی دی، ما ضلعي صدارت کړی، تحصیل کړی دی، یو ایکسپیرینس لرم، تنظیمونه زما جوړ دي، زما د لاس جوړ دي. اوس پر پارټي ما منظم کړی وه 2013 نه پس ما پارټي منظم کړې ده، دا بل چا نه را کړی. خو حالانکه بیا د چې څومره ما سره دا وکړه ما عهدې ختمې کړې ده، ما لکه ته وایي چې د پارټۍ کې د حیثیت به ختموم، د ورکر حیثیت خو نه ختمېږي، زه خو ورکر یم، د ما هم دغه حیثیت وي که زه څومره ځپلې کېږم زما حیثیت نور هم زیاتېږي ځکه زه ورکر یم او د پارټۍ ورکر نه خرابېږي، د پارټۍ لیډرشپ خرابېږي. تاسو زه ثبوت در کوم، تاسو محمود خان وګورئ، تاسو پرویز خټک وګورئ، تاسو فواد چودري وګورئ، داسې هغه چې عمران اسماعیل وګورئ، دا څومره لیډرشپ چې دی دا چې کوم لاړو دا غټ لیډرشپ دی. دا خلک متاثره شو او خراب شو، اوس څوک تپوس هم نه کوي. او ورکر چې دی څومره ورکران چې دي که هغه شهیدان شو په دغه کې او که نه کوم پاتې دي د هغوی خپل دغه شته چې کوم شهیدان شوي هغه په ښه الفاظو ستایل کېږي ځکه چې ورکر ستایل کېږي. دغه شان چې دی زه موږ مقابله وکړو د فضل سره او دا پارټي د فضل نه را چې دی چې دی د خپلې خوښې به کسان راولي به ضلعي صدر هم کړي او تحصیل صدر هم کړي او سینیور صدر به واخلي. لکه څنګه چې دی په دې وخت کې 3 عهدې د واره سري دي، یو چې د قومي وطن پارټۍ وایس چیرمن دی ضلع 400 دی د قومي وطن پارټۍ نه، بل چې د ډسټرکټ ډیپټي سیکرټري تاسو پی ټی آی، بل په ریجن کې چې نو نائب صدر دی، نو 3 عهدې وسري دي. موږ ورته وایو چې لومبۍ که فرق تحریک انصاف سره خواهش لري نو دې څه وکړي، دې د راشي باقاعده اعلان د پارټۍ کې وکړي، د هغې نه پس د بیا د عهده وردېږي عهده زموږ دغه نه وایو. بل دوی لومبۍ په کور کې دا دوه وروڼه کښېني، نصیر خان او فضل خان دې کښېني، دا د دې هغه کې چې یاره موږ امزاله د څه ټیکټ ورکوو، د تحریک انصاف ټیکټ وله غواړو که نه جماعت اسلامي وله غواړو. هلته یې پلار یې ښه د جماعت اسلامي دپاره هغه لپاره ټیکټ غواړي، دلته چې پلار ترې چې دی هغه وله د پی ټی آی داسې راجوړه خو نه ده. حالانکه ظفر
په حق باندې خفره د دنه موږ دا منو خو ظفر په یو شي کو سمګ اتفاق نه کو چې ته پارټي ولې پرې دی ته مقابله ولې نه کې نو څومره چې د موږ د پی ټی آی ورکرز دي موږ به د فضل خان خلاف مهم چلو موږ به فضل خان په زخپل ځاني زبې په الیکشن کې بالکل سپورټ نه کوم مخالفت کوم ځکه چې ډیره پارټي سخت نقصان رسي ډیره پارټي ورکر له نقصان ورکي د چې پارټي چې کوم لوکل لیډرشپ د ظفر خان د شو از نور مرګري شو هغه د نقصان ورکي یو سره چې بل سره چې د کردار خپل په 9 مې په واقعیت کې ډیر سره راخاره نشو شته نه ماته د افورټس قرباني خو په پارټي کې څه قرباني ده په پارټي کې د مخکې که لاک ډاون بو مخکې چې د مرکزی حکومت د مستبدینو چې کوم حکومت د خلاف موږ لاک ډاون بو موږ به چې لاړو د به دیګونه رول پایګم د پیسې والے د ټول مر کرپشن کړی دی د باندې د پارټي یو اف آی آر نشته د باندې صرف او صرف د پارټي د باندې کرپشن اف آی آر دی او دا خو اف آی آر د پارچا باندې دی په شکور خان شته پاره محمد زای شته په زمون خالد خان باندې شته هغه چې ټول له بي بي او کړ هغه موږ غلا کړی نه را موږ کرپشن کړی نه لري نو موږ ځکه مخامخ کې ګوډه په موږ چې خپل ثابت ځکه چې موږ څه شي کړی نه په موږ څه ثابت شي دی ولې ناراضي دی ولې هغه ته ناراضي اوس دې راکېږي په کاش دې میدان ته روزي کده کې سنو او دې کلیرو دې روزي میدان ته موږ به سپورټ وکړو دا خو نه را چې دلته کې چې قرباني دي ورکر یو او بیا مزیر دی کوي هغه چې دی نو مټه لالا وخت نوړی عبدالله وخی داسې خو نه چې ته به راځي او چې په ورکر د پاسه به ته کېرې هغه شی نشته موږ به مقابله کوو کم سړی چې پارټۍ ته مخلص وي موږ به سپورټ کوو کم سړی چې پارټۍ خپې وخي موږ به بالکل نه سپورټ کوو زه د پارټۍ نوم یې ورکر ته دا وایم چې روزه میدان ته مه راخېږئ او بل زه خصوصي د ضلعې صدر او تحصیل صدر 400 دوی ته دا وایم چې ټول خلک شمولیت کوي تاسو کوم ځای کې پراته یې ولې نه روزئ تاسو خو نه را ته ورشه تنګي تحصیل صدر ته وګوره فضل امین ته تاسو لاړ شفقت تحصیل صدر ته وګوره شاهد الله ته هغه ټول چې خپل ایفورټس کوي داسې ایفورټس چې تاسو سوچ نشئ کولی نو دلته حالانکه ته د 25 یون کونسل تحصیل صدر یې هغه چې د 49 یون کونسل ضلعي صدر دی په کار چې تاسو خپل څه ایفورټس وکړئ روزئ میدان ته دا خو په دې خو نه کېږي که تاسو وایئ چې موږ په کور کې موږ په زموږ د پلیټ کې باندې شی ملاوي کې نه داسې نه را د دې د ذمہواری تاسو به روزئ موږ به د سړي یو دې کې به جیلم راځي هر څه به راځي موږ څه مرګونه خو نه دي کړی نه په 9 مۍ کې هغه کې موږ مولوي سو موږ توړ پوړ نه کړی اوس چې اف آی آر په موږ باندې شي دروغ شوي دي چې هر څه دروغ شي خو الله به مدد کوي که نه چې موږ په حق باندې یو نو یېرېږئ سره پاره دا خان صاحب په جیل کې دی پروت دا زموږ نور لیډران د علي محمد خان علي امین ګنډافور شهریار افریدي دا ټول په جیلونو کې نو دا څومره خلک پکې پراته دي د پنجاب د لیډرشپ وګوره ټول په جیلونو کې پراته دي ټول به روزي ځکه چې په دوی داسې شته نه چا چې کړی تحریکاري کړې ده مسلم لیګ نون کړې ده دنیا ته پته ولګېده ثابت هم شوه دا نور کیسو چې روزي هماغه مسلم لیګ نون ټول باندې سره روزي نو زه ضلعي او تحصیل قیادت هم تاسو به روزئ انشاءالله سبا له 15 بجې موږ به جرګه بوځو ظفر ځای ته زه د پارټۍ سو موږ ملګري چې دي دا ټول راشي چې په جمع لاړ شي او جرګه بوځو هلته کې په شریکه باندې هغه ته کښېنو چې دا جنګ زموږ د ټولو په شریکه جنګ دی او د فضل خلاف موږ ټول ورکر ټول به راپاسو او دې به د پارټۍ نه وباسو دا به زموږ یو هغه به یو تحریک به چلو او انشاءالله پارټي مضبوطه را نوم یې ورکر ته دا وایم چې مایوسه کېږئ ما او که کله ذمہواری را په غاړه شوې د پارټۍ نه بره نه چې موږ ته راغو شو تاسو به وګورئ دومره شمولیت یې لوګو په چارده کې دومره شمولیت دا سوچ هم نشئ کولی خو حالانکه موږ ته دا اختیار نشته ځکه چې ما سره خو نشته دا اختیار ضلعي صدر تحصیل صدر سره دی حالانکه دومره خلک پارټۍ کې شمولیت کوي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی او تاسو به را جلسې وګورئ خو که چېرې زموږ ضلعي صدر تحصیل صدر راپاڅېدل او ودرېدل چې او موږ به روزو نو انشاءالله موږ ټول به ورسره یو او دا روزي او د پارټۍ دا چې کوم دغه دا به کوو او تاسو ته به زه وښیم چې تحریک انصاف ګراف څومره اوچت دی ګوره جی په کار خو دا وه خو دې چونکې فضل خان یو خپل یو سیستم روان کړی دی دې پارټۍ ته نقصان دا پارټي چې هغه ختمول غواړي په 400 باندې او هغه داسې عجیبه عجیبه حرکتونه کوي چې تاسو سوچ نشئ کولی نو هغه په دې خوشحاله چې ظفر لاړ د پارټۍ نه په دې ډېر زیات خوشحاله دی هغه یو بل شی یو ډبل ګیم شروع کړی دی هغه دا وایي فضل خان
که فرق خان صاحب رونوت او پارټي بین شوه نو زه به ځم جهانګیر ترین سره په استحکام پارټۍ کې او که فرق دا شی پارټي بیا اوچته شوه نو زه به واپس دلته پاتې کېږم نو هغې باندې هر ورکر په دې باندې پیرې دا موږ ته دې هر شي موږ ته پته را ځکه چې هغه روز نه بار ته او ځان په سکرین نه راولي هلته کې جهانګیر ترین دا خبره کوي چې ما سره ډېر لوی خلک دي 50 سره باندې ټوله پارټي زه به ډېره غټه جلسه تاله کوم ما لږ ټایم راکړه زه ټولو ملګرو سره رابطه کوم ټول ورکر سره رابطه کوم او انشاءالله تاسو له به زه ډېر لویه جلسه کوم نو هلته هغوی په دای غولولي دي دلته چې دی دلته بار ځکه نه روځي که دلته راووته نو بیا نیب به دا ټوله نیسي ځکه د باندې سویګیس او یو بل تاسو ته پته لګي صحافیانو ټول ته چې د باندې څومره کرپشن کیسونه دي نو دی صرف دغې وجې دی بار ته نشي راوتی که دی راووته او ګیر شو که نه نو ټول البم ویډیو پارټي به هم پرېښي